الله تعالی چې وواړي نو د زمانې بادشاه گدا کی او گدا بادشاه کی. الله چې وواړي نو امیر غریب وګرځي او غریب امیر وګرځي. الله چې وواړي نو عزت والا له ذلت ورکی او ذلت والا له عزت ورکی. دا عقیده او ایمان د هر مؤمن پکار دی چې مخلوق ټول پټول الله تعالی ته محتاج دي او الله تعالی د هیڅ چا محتاج نه دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ته یو حدیث کې نبی علیہ السلام دا خبرو نصیحت کړی دی. و ترمذی شریف کی روایت ته فرمایي چې كنت خلف النبي صلی الله علیه وسلم یوما فقال یا غلام ته ماشومو ویزه نبی علیہ السلام پس شاته په سورلۍ باندې ناستوم وی ما ته وی چې لکه انی اعلمک کلمات زتا ته یو څو خبرې خایم یو څو کلمات تا ته خایم احفظ الله يحفظك ته د الله تعالی د احکاماتو حفاظت کوه. یعنی چې الله د کوم خبرو حکم کړی دی هغه معنا او چې د کومونه الله منې کړی نو د هغې نه ځان بچ کا. یحفظک الله تعالی به ستا حفاظت کوي. ستا د جان حفاظت په الله کوي، ستا د مال حفاظت په الله کوي، ستا د دین او د دنیا ستا د اهل و عیال حفاظت په الله تعالی کوي. بیا راته فرمایل چې اذا سألت فاسأل الله چې کله سوال کې ابن عباس نو د الله نه سوال کوه. د الله محبوب فرمایلی دی که چېرې تاسو د پیزار تسمو چړیاو وشلیږي او هغې ته هم ضرورت راشي نو سوال به د الله تعالی نه کوي. بیا د الله خوښه د مدد دپاره ملایکه راولیږي د انساني شکل کې یا بلا واسطه ستا مدد وکړي یا د مخلوق په زړه کې واچوي او ستا حاجت او ضرورت الله تعالی پوره کړي. لیکن ته به اول سوال د الله تعالی نه کوي. وی بیا راته فرمایل چې واذا استعنت فاستعن بالله چې کله مدد غواړي نو د الله تعالی نه مدد غواړه. مخلوق که هر څومره زور ورشي خو مخلوق دی د خالق مقابله نشي کولی. چې مدد غواړي د هر ظالم په بدل کې مدد غواړي، د هر څه په بدل کې مدد غواړي د الله تعالی نه غواړه. او بیا راته فرمایل چې واعلم پوه شه ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. کچره دا ټول خلق را جمع شي چې تا ته نفع او فائدہ رسول غواړي، تا ته عزت در کول غواړي، تا ته کامیابی در کول غواړي نو تا ته نفع او فائدہ تا ته عزت او کامیابی نشي در کولی مگر هغه عمره کوم چې تا د پر الله تعالی په تقدیر کې لیکلي دي. او بیا فرمایل وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. کټول خلق را جمع شي په دې خبره باندې چې تا ته ضرر او نقصان در کول غواړي، ستا د ذلت اراده وکي، ستا د ناکامۍ اراده وکي نو تا ته ضرر او تکلیف نشي رسولی مگر هغه عمره کوم چې تا د پر الله تعالی مخکې نه په لوح محفوظ کې لیکلي دي. وی بیا راته فرمایل چې رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه اوچت کړی شول، صحیفې اوچې شوې. یعنی الله تعالی چې قلم ته څه حکم کړی هغه هر څه په لوح محفوظ کې د مخکې نه لیکلی شوي دي، کتاب بند شوی دی. دا روایت د امام ترمذی رحمه الله دی. ترمذی علاوه په نورو روایتو کې دا الفاظ راغلي چې تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. ابن عباس ته د الله تعالی یادوه د خوشحالی او د راحت په حالت کې. الله تعالی به ستا مدد او ستا امداد کوي په سختۍ حالت کې. یعنی چې کله لمانه د خوشحالی زمانه ده، د صحت زمانه ده، نو په دغه زمانه کې د الله تعالی احکامات پوره کوه، د الله حمد او ثنا بیانوه،
چې بیا کله تا باندې څه مشکل راشي، څه مصیبت راشي، څه تکلیف راشي، څه بیماری راشي، څه سخت راشي، الله تعالی بس تا پای کې امداد کوي. وی بیا فرمایل چې وعلم انما اخطئك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. کم سیس چې تا ته راو نه رسیدو نو دا تا ته نور رسیدون کې دا الله تا د پاره لیکلو چې دا سیس بتا تا او دا مصیبت پتا ته نه را رسی، او چې کم تا ته راو رسیدو نو دا ستانه لړکیدون کې نو تا ته خامخا را رسیدون کې او نو ځکه تا ته راو رسیدو. بیا راته فرمایل چې واعلم ان النصر مع الصبر، دا الله تعالی نصرت او امداد د صبر سره ده. ان الله مع الصابرین وان الفرج مع الكرب، او د غم نه بعد او د سختۍ نه بعد الله تعالی په انسان باندې کوشادګي راولي، د تنګۍ نه بعد الله به پتا باندې پراخي راولي. وان مع العسر یسرا، او یقینا انسان پسې تنګۍ پسې انسان باندې الله تعالی دا بیا اسانی راولي، راحت به الله تعالی راولي. چې رونو زمونږ ستاسو دغه عقیده او ایمان جوړ شي چې عزت والا ذات د الله تعالی دی، مخلوق ټول په ټول راجمع شي، ستا د ذلت اراده وکي، تا نشي ذلیل کولی مگر هغه عمره چې کوم تا د بار الله تعالی لیکل دی. او مخلوق که هر څومره زور شي خو د خالق په مقابله کې هیڅ نه دی. نو چې سوال کې د الله نه کوا، چې مدد غواړي نو د الله تعالی نه غواړه.